بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ سنو پښتونخوا، زه عرفان حسین علي. دا وخت په خوړ بانډه کې موجود یم او زما سره د پاکستان تحریک انصاف چیرمین د تحصیل عبدالمولا صاحب چې کوم دی هغه ولاړ دی او دلته په مختلفو ځایونو کې ګرځي او فاتحه خواني هم کوي او د دې سره سره دوی په هغه روزه کې هم ډېرې زیاتې منډې وهلې وي. خو چونکې د دې د حکومت او بیا دلته داسې خلک چې هغې ته اوسه پورې څه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی یا دلته ډسټرک انتظامیه چې ده نو هغې ته هېڅ قسمه څیزونه نه دي ورکړي. د دوی نه پوښتنه کوو. چیرمن صاحب ډېره مننه کوم، زه دلته راغلم، مونږ وکتل 2-3 کسان ما انټرویو هم کړل او هغوی وایي زموږ په کورونو کې خټې هم دي، کورونه متاثره شوي هم دي، خو هغې ته د حکومت لخوا تر دې دمه څه نه دي ورکړلی شوي. یو اړخ ته پی ډي ایم ای ان ډي ایم ای هم سامان نه لیږلی دی، هغه هم دلته تقسیمیږي، خو بیا هم خلک ګیله کوي چې دا نه تقسیمیږي. وجوهات څه دي د دې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو ستا شکریه، دومره لرې نه رالې او مونږ خو نن فاتحه خوانۍ نه یو راغلي، نن مونږ هسې راغلي وو، مخکې فاتحه خواني مونږ کړې وه، راغلي وو دلته او نن مونږ د کوم ډیت کیسونه چې وو یا زخمیان وو د هغوی د کمپنسیشن چیکونه دلته د ډسټرک انتظامیه مونږ سره وه او هغه مونږ راوړي او څو پورې چې د راشن خبره ده یا دغه دی نو حقیقت دا دی چې کوم متاثر خلک چې دي که نه یوازې په خوړ بانډه ګمبد کې نه داسې په ورته شاطي دره کې په بیله کې چا څوک چې متاثره دي که نه نو هغه غریبانان خو ځان له یا کور نړېدلی دی یا یې غم شي دی هغه په هغې کې وو. خو کومو خلکو چې څه نه دي شي که نه نو چونکې دلته روډ اوس هم لا نه دی را رسېدلی، په لاره کې څه مسله ده پکې او که روډ وی نو دوی ته به راشن را رسېدلی وو. چونکې دوی غریبانان ځان له په خپلو دعاګانو کې ناست وو، په خپل هغه پریشانۍ کې دلته وو او بس چې کوم خلک اوزګار خلک وو هغو ته ځان له راشن داسې نه ده چې نه دی میلاو شوی، دوی ته نه دی میلاو شوی خو علاقې ته ډېر زیات د اول خو روډونه بند وو نو د ډسټرک انتظامیه له طرف نه تقریبا 1000 پیکیج تقسیم شي کوم چې اویلیبل وو د پورن په بازار کې. چونکې د پی ډي ایم ای د صوبایي حکومت پالیسي دا وه چې کوم ماینر انجریز والی هغه په دې کې مونږ نه شمېرو او بهرحال خو بیا هم دا ده چې لکه کوم زمونږ چې کومې ذمهواریانې دي هغې کې زه دا هم نه یم چې مونږ 100% کامیاب یو، خو کوشش به خپل کوو، د نورو ښه کېدو به کوشش کوو انشاءالله. ډېره مننه کوو. دا مونږ سره تحصیل چیرمن پورن عبدالمولا صاحب چې د هغې تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. د داسې نورو خصوصي ویډیوز دپاره سنو پښتونخوا ګورئ.